ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا ضد له ولا ند له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا وطبيب أمراض قلوبنا وروح أرواحنا وقرة أعيننا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي كان وجهه يتلألأ كالقمر ليلة البدر لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولون حلقا والآخرون ظهورا أو كما قال عليه الصلاة والسلام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نصرت به نسلا لذي عقم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب لواء الحمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب الرداء وصاحب العمامة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صاحب البيان وفصيح اللسان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تاسم طول حضرات درود شريف ويرون سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم آمين
محترم و مکرم علماء کرام او په ډېر لوړ او په عظیم عنوان باندې د دغه ډېر ښایسته او ښکلي نوراني محفل ټولو شرکاو حاضرینو او سامعینو الحمدلله چې ستاسو په علاقه باندې نن بیا د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم د محبوب تاج د ختم نبوت د تحفظ او دغه مبارک تاج د ختم نبوت سره د محبت او دغه مبارک خدمت په حواله سره دغه عظیم عنوان لاندې د کانفرنس او د اجتماع د دې انعقاد نن بیا شوی دی او په دومره شوق او ذوق سره محبت سره یو شی دومره نوی ظاهر شوی څومره چې داسې اجتماع وي د عوامو د خواصو د لویو د وړو او د ټولو مؤمنانو مسلمانانو په شریکه باندې چې کومه د محبت او د عشق دایره ده او د نبی علیه الصلاۃ والسلام ذات اقدس ده هغه بنده که هر ځای کې وي او که هر څوک وي نو دا د عشق او د محبت تقاضا الله د مؤمن مسلمان په زړه کې اچولې ده حدیث چې راځي کوم او تاسو ډېر زیات د علماو نه په داسې موقع باندې خصوصا او د نبی علیه السلام په مبارک سیرت باندې عموما دا اورئ چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من ولده ووالده یا من والده وولده والناس اجمعین او کما قال علیه الصلاة والسلام یعنی تاسو کې یو کس چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت د خپل پلار نه د زوی نه د ټولو خلکو نه سیوا نه وي نو نبی علیه السلام فرمایي دی مؤمن نه دی یو توجیه پکې علما دا کوي چې د دم ایمان کمال ته نه رسېدلی دی د کامل ایمان خاوند نه دی نو دا هم ډېره زیاته د نقصان خبره ده چې یو انسان مؤمن وي او کامل ایمان یې نه وي ځکه کوم شی چې کمال ته ورسي نو هغه ظاهر شي چې نور نه راختلی د اشراق مونځ نه کېږي چې رڼایي نه وي لګېدلې سهار مانځه نه کېږي چې نور بلکل نه ډوب شوی د ماښام مانځه نه کېږي چې تیاره مکمل نه خوره شوي د ماسخوتن مونځ نه کېږي نو هغه شی چې کمال ته نه رسېدلی هغه مونځ نه کېږي نو چې نبي علیه الصلاۃ والسلام سره عشق او محبت د پلار او د زوی نه سیوا نه وي نو د ایمان هغه ځای ته نه دی رسېدلی په کوم ځای کې چې د نبي علیه السلام د شفاعت مستحق دی ګرځي دی به هله د نبي علیه السلام د شفاعت مستحق ګرځي چې د ایمان هغه کمال ته ورسي دا هم څه وړه خبره نه ده خو زمونږ مشرانو او محدثینو دا فرمایلی دي چې د دې نه مطلق ایمان مراد دی که چېرته یو طرف ته د نبي علیه الصلاۃ والسلام یو خبره راشي بل طرف ته په معاشره کې د ده نږدې رشتې د پلار او د زوی نه بله کومه نږدې رشته کېدی شي چې هغه راشي او د باندې فیصله وشي چې ته ووایه څوک اخلي نو که دغه وخت کې د خپل پلار او زوی یا خپل خاندان معاشره خپل کام او قبیله واغسته علیاذ بالله او د نبی علیه الصلاۃ والسلام هغه محبت یې وروستو کړ نو ده کې د کوم ځای نه ایمان راغی نو مطلق ایمان ته مراد دی هغه سړی مؤمن نه دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په حق کې او د هغو خواته په نزدېکت کې هغه ټولې دنیا ته شا نه کړي نو هغه مؤمن نه دی بلکل او داسې راغلي دي حالات زمونږ په خوا باندې خوا کې زمونږ په پای ده صحابه کې د قادیانیانو سره جهاد شوی دی په 1974 کې دغه زما یا زما د دې ملګرو همزولو چې کوم زما دي نو دا به د هغې د پیدایش کلونو 74 کې دغه جهاد شوی دی پای کې شهیدان وو مسلمانان د هغو نه هم ډېر خلک مردار شوي پای کې دوه قسمه خلک وو
یو هغه خلک وو چې هغوی وو قادیانان، نو هغه خو څه رسوا شو، ذلیله دلته شو او څه لاړل او تښتېدل. پېښور کې یا چنامنګر چې اوس ورته وایي ربوې ته د دغې ربوه ځان لیوله نوم یې ښه دی، هلته لاړل. خو څه خلک داسې وو چې د دوی خپلوان وو، خپلوان رشته دار یو، عزیزان یو. هغې کې نران او د ایمان خاوندان هغه څوک وو چې هغه وي موږ دی څه کوو، موږ خو به د مدینې جانان اخلو. او هغه څوک هغه لاړل د ایمان نه، هغه خلک هم محرومه شو چې هغه ووایي دا زموږ عزیزان دي، دی سره به ولاړ وي. نو د نبي علیه السلام مقابله کې به دی سره ولاړ وي. صحابه نبی علیه السلام ته د خپل مور او پلار نه، د خپل زوی او د خپل خاندان نه درانه کتلي وو، ځکه هغوی صحابه وو. دا نن یو سړی راپاڅي نو د صحابهو په حالاتو کې تنقید کوي. د هغوی د هغه وخت چې هغوی کوم خبرې شوي دي په هغې کې وایي د دې مرتبې له تا له چا دا اختیار درکړی دی چې ته د نبي علیه السلام د جانثاره صحابه کرامو موازنې وکړې؟ تا له چا دا اختیار درکړی دی؟ ته د کوم ځای نه راغلی؟ دا خو مالک بن دینار رحمت الله علیه ته چا ووی حضرت، او څوک وایي چې د حضرت امام مالک رحمت الله علیه نه چا تپوس وکړو چې حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه او د عمر بن عبدالعزیز کې د چا مرتبه لوړه وه، او څوک ډېر لوی د مرتبې او فضیلت په حوالې سره وو. نو کوم وروڼه چې زما نه دي خبر د هغې خدمت کې عرض کوم، او چې کوم خبر دي نو هغوی ته صرف د یادګیرنې په طور وایم چې موږ د خپلو مشرانو نه اورېدلي دي. نو څوک دغه دواړه تاریخ دا دی چې یو د نبي علیه السلام صحابي دی او بل چې دی نو هغه رستو راغلی دی او صحابي نه دی. خو هغه ځکه موازنه کول غوښتل چې هغه په خپله کې د معاویه صاحب یا مخالف و یا د عمر بن عبدالعزیز ډېر صفت اورېدلی و، نو هغه وایي چې ګنې عمر بن عبدالعزیز دومره لوړ دی چې د معاویه صاحب نه مې مرتبه اوچته. نو هغه صاحب ورته جواب ورکړو، ډېر عجیبه جواب دی، ما ته فکر کوئ. ورته یې وی ته د معاویه صاحب او د عمر بن عبدالعزیز په منځ کې فرق غواړې، موازنه کول غواړې. دا موازنه دې غلطه ده. البته یو خبره درته وکړم، د معاویه صاحب د اس په سپمو کې چې د نبي علیه السلام سره یو ځای په جهاد کې کومه خاوره د هغه د اس سپمو ته تللي، د هغه د عمر بن عبدالعزیز نه بهتره ده. سبحان الله. ولې د هغې تعلق د چا سره راغی؟ د نبي علیه السلام د زمانې سره راغی. تر وروستو خلک مشمېره هغه چا سره چې چا محبوب ته د ایمان په حالت کې کتلي دي. ته هغه څوک مره مخکې ته کوه چې هغه یې د نبي علیه السلام زمانه نه ده لیدلې، که هغه د دنیا زاهد شي، هغه د دنیا لوی عالم شي، هغه د دنیا لوی تهجد گزار شي، متقی شي، ذاکر شي، شاعر شي، او ټول خلق د کشان راجمه شي، د هغه یو ادنا صحابي مراد ته ادنا هغه دی چې د نبی علیه السلام سره زمانه د ملاقات او د صحبت ډېره کمه وي، هغه د هغه صحابي مرتبې ته ټول خلق نه رسي. ولې وجه سره موږ کتابونه وایو، کتابونه و مدرسو ته ځو، د دین کار څوک کوي هغوی د دین کار کوي، څوک خدمت کوي هغوی خدمت کوي. الحمدلله مسلمانانو کې هر رنګه نیکان خلک شته په ډېرو ډېرو مرتبو باندې. خو صحابه نور څه نه ویلي، هغوی صرف او صرف د عشق مدرسه لوستې وه، او هغوی د نبي علیه السلام په صحبت کې لوستې وه. هغوی د سره د حدیثو تشریح نه ده کړې. دا علما ناست دي، د حدیثو تشریح بیا وروسته شروع شوې ده. وجه دا وه شاګردان به نه پوهېدل چې استاد ورته څو پورې تشریح نه وه کړې، او صحابه به دا بده ګڼله چې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک په الفاظو د زیادت ته الفاظو راشي.
هغه به وي هغه عمره الفاظ به وو چې کوم نبی علیه السلام څومره ویلي دي او چې په کوم انداز کې ویلي دي هغه شان به وو او چې په کوم شان کې ویلي دي هغه شان به وو ای کې به د ځان خبره نه یو کوله نو عشق او محبت خدا هغه یو د نبی علیه السلام یو ځل یو خادم ځوان هلک هغه بیمار شو ډېر بیمار و په مرض وفات باندې او د الله شان دی دغه ماشوم او د هلک چې و نو دی مسلمان نو دی یهودي و یو ته دا معلومیږي نبی علیه السلام دومره لوی عظیم شفقت او دومره د محبت او د رحمت نه ډکه هستی الله را لېږلې وه چې یهودي ماشوم یې خپل خدمت ته پرېښولی باوجود د دې نه چې دقې خبرو کې د ډېرو خبرو احتمال او اندازې کېدې شوې خو نبي علیه السلام شفقت هغه په عامو خلکو باندې ډېر زیات نو دا یهودي ورسره خدمت د ماشوم کولو خو نبي علیه السلام ورته چېرته دا نه وویلي چې ته ما سره مینه ساتې او خدمت راله کوې او زه دې خوښ یم نو مسلمانېږې ولې نه یعنې نبي علیه السلام خو به هر وخت په دې کې و چې دا خلک د مسلمانان شي خو معلومه شوه چې د دې ماشوم عمر د دې و چې دی په خپله باندې متاثره شي د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک په ذات باندې ایمان راوړی نو یو ځل نبي علیه السلام د هغه بیا په دې مرض وفات کې تپوس له راغی نو د هغه سر ته د هغه پلار ناست او د پلار سره یې تورات او د تورات تلاوت یې کول او باوجود د دې نه چې نبي علیه السلام باندې قرآن مجید نازل شوی دی او دکه وخت سره دا تورات چې دی نو د حکم د منسوخ دی منسوخ دی ته ویلی شي چې په هغې باندې اوس عمل نشته اوس به عمل صرف او صرف په قرآن کوي نو چې کله د یهودي د خپل زوی سر ته تلاوت د تورات کولو نو نبي علیه السلام والا د تپوس په دوران کې هغه یهودي له آواز ورکو یا یهودي هل تجدو انا شدتک الله زه قسم در کوم ای یهودي د الله په ذات باندې تا ته قسم وخوره ستا په خدای قسم ستا د الله په ذات قسم ته دا وخوره قسم هل تجدو فی التورات نعتی و صفتی و مخرجی ته د الله په ذات قسم وخوره چې په دې تورات کې ولې زما نبی اسلام فرمایل چې زما صفت نشته زما مدح نشته زما د هجرت هغه واقعه پکې نه ده لیکلې شوې باوجود د دې نه چې دا تورات په سونو زرګونو کاله مخکې نازل شوی دی زما ټول حالات تا سره په دې تورات کې شته او که نشته نو د یهودو د ټولو نه لومبنۍ خبره او د دوی پېژندګلو په دې کېږي چې دا د ټاپ دروغجن دی دوی سم دروغجن دی دوی به یو شی تا په مخ کې یو کار وکړي یو شی به ووایي او د هغې نه به انکار وکړي دا ما نه دي ویلي او دنیا ټوله په دروغو باندې عادت کړه ټوله دنیا په دروغو عادت کړه او غریبانان سادهګان مسلمانان او روانکار او شیطانان مسلمانان هم شته په دې مسلمانانو کې هر رنګه شته هغه خلک چې هغوی نه پیسې اخلي یا د هغوی په انجوز کې چلیږي نو او یو ساده مسلمان هغه هم د هغوی سره په هغه دروغو کې یو دی هغه دروغ چې هغوی دلته نه شروع کړي نو هغوی یې دوره لا موږ ته هغوی دروغ نه را رسېدلي چې دلته کې د مسلمانان پکې سورهزدان نه یو کوي ورسره هر څه کې دروغ وایي هر څه کې دروغ وایي او اوس خو ګورې واورئ یو خبره ته وکړم د کورونا نه وروسته ګورې د دغه خلکو په خبره یقین نه کوي بس ورته وایي هر څه دروغ دی ستاسو د هغې په حقیقت لا تر اوسه څوک نه دی پوه او چې ټولې خبرې وکړي نو بیا په آخر کې وایي یاره خدای خبر دی چې څه دي خو نو دومره تفسیري دی بیا څه لګولي چې اخره کې وایي چې خدای خبر اول کې هم الله خبر دی که نه که ستا د خبرو نه وروسته ته وایي نبی علیہ السلام ورته وفرمایل هل تجدو فی التورات نعتی و صفتی و مخرج زما دا هر څه تا په تورات کې نه دی لوستي دغه یهودي د ویلا ما نه دی لوستي نشته پکې دا د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک یاد بساتئ الله رب العزت چریم خپل محبوب ملامته کړی نه دی
دا یو خبره داسې وه چې د یهودي دوه خبرې کولې چې یو یې دا زوی زما د زوی په نظر کې د نبي علیه صلات وسلام العیاذ بالله څه نقصان راشي په ذهن کې، او دویمه دا چې انکار یې وکړه، دروغ یې ووایي. الله رب العزت د دغه یهودي زوی ګویا نه که هغه یهودي زوی وي یا رسول الله دی دروغ وایي، زما نه پلار دروغجن وایي، دا دروغجن دی. ما په خپله تورات کې ستا صفت لوستی دی، ما ستا مدحه لوستی ده، ما ستا د ځای د هجرت لوستی دی، دا زه چې ستا خدمت ته درځم دا زه په تا باندې عاشق یم، زه داسې کوم. تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. نو چې څنګه دا ووایي نو د خپل پلار خلاف د هغه یو جذبه راوچته شوه چې ښه پلاره زه در اوسه پورې ستا په دین د دې نه وجه وم چې زه دومره وړوکی یم چې ما خپله فیصله نه شوه کولی، خو چې ته دومره دروغ د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک مخې ته په هغه باندې جوړې چې دا نشته دا ته هسې وایي، نو وی اشهد ان لا اله الا الله واشهد انک رسول الله. زه ګواهي کوم د دې خبرې چې الله رب العزت وحده لا شریک ذات دی، ای د الله رسوله ته په حقه باندې د الله رسول. بس د نبي علیه صلات وسلام مبارک او ښایسته ښکلی مخ نورو مځلېده. د خوشحالۍ په وخت کې به د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دا مبارک مخ لکه د انار په شان ښایسته شو، بیا به پړکېدو، داسې به پړکېدو لکه منده به وي بس چېرته د سپوږمۍ یو ټوکړه ده، داسې به دا مخ مبارک پړکېدو. وخاندل نبي علیه السلام، خوشحاله شو محبوب رسول الله مبارک په دوو خبرو. یو ورله الله رب العزت خادم، هغه یهودي خادم معشوم الله ولا هغه مسلمان کو، په آخر وخت کې ورته الله رب العزت د وفات نه وړاندې د ایمان دولت ورکو. او دویم په دې باندې چې د یهودي د دروغو اندازه د هغه د زوی د خولې نه ولګېده چې د پلار یې چې دی نه دی دروغجن. نو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل اقیمونا هذا، دی اوچت کوي د دخوانه، دا پلار یې پاس وي د دې نه، دې پلار ته وایي پاسئ. او بیا صحابو ته ووایي د دې خپل ورور مسلمان اوس تاسو اولیاء وګرځئ، د ده خدمت تاسو کوئ، دې پلار ته یې مه پرېږدئ. دې ته عشق ویلی شي، دې ته محبت ویلی شي. د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم، ټول وایي صلی الله علیه وسلم. زه په اول کې په دې وجه رالم چې زمونږ بیا د زیارت په ورځ باندې مجالس وي، خو ما دوی مولانا صاحب محترم ته عرض کړو، ما زه به خپل کوشش کوم دې که مو به ځان له په تول کې به ګیټای اچوئ، بس چې تاسو بیا وروسته دعاګانې کوئ نو که مو یاد شوم هم او ګنې دقه شان هم دعا کې ووایي چې الله چا هم شرکت کړی د هغه شرکت قبول کړي، صرف په دغه نیت باندې راغلی. دې ته نه دي کتل، ما ته دی ووایي چې 3 بجې خو لایس نه تاسو ماښام بیان ماښام خو هسې هم د مجالسو له وجې، خو ما زه دې نه خو نه درځم، هغه ځای ته به درشم کوم چې ځای کې چې د محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د عشق او د محبت په عنوان باندې کوم ځای جلسه جوړه شوې ده، ما هغه ځای ته به وګورم چې دې ځای کې به اوس د نبي علیه السلام عاشقان را جمع کېږي، ما لپاره دغه هم ډېره ده. نبي علیه الصلاة والسلام یوه بیبي چې ونه هغه د ابو سفیان صاحب لور وه او د معاویه صاحب خور وه، او مسجد نبوي شریف کې چې بنده ورشي الله دې د دواړو حرمینو دروازې مکمل کلاو کړي. الله دې موږ او تاسو تام عاشقان په ټوله دنیا کې عاشقان مؤمنان دې الله رب العزت د حرمینو په زیارت مشرف وګرځوي. نو چې هلته بنده ورشي مسجد نبوي شریف کې مخامخ وګوري د ترکو دا برنډې دا کلاو ځای چې ختم شي نو بیا ورپسې باب مجیدي دی، باب سلطان عبدالمجید خان. نو د هغې لاندې ما ته یو تاریخدان عالم ویلو چې دې ځای کې د ام حبیبې کور رضی الله تعالی عنها، نبي علیه السلام هغې له نوی کور جوړ کړو، یعنی یو بل جدا ځای ورله جوړ کړی او چې د حبشو نه حضرت ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله تعالی عنها راله نو بیا په دې کور کې پاتې کېده. دا د ابو سفیان صاحب په هغه وخت کې چې ابو سفیان صاحب لا مسلمان نه و، د هغه واقعه ده، او معاویه صاحب د هغه نه وړاندې مسلمان شوی دی د خپل پلار نه. ابو سفیان صاحب لکه د ډېرو نورو کافرانو په شان د نبي علیه السلام په مخالفت کې زمانه تېره کړې ده، خو الله رب العزت ورته د ایمان دولت ور نصیب کو او صحابي رسول صلی الله علیه وسلم وګرځېد.
او چنونو چې څوک صحابي رسول نسبت ورته وشي ما تاسو ته وړاندې ذکر وکړو د هغه دپاره د بل سند ضرورت د هغه دپاره د بل لقب ضرورت د هغه دپاره د بل خطاب ضرورت هغه نشته چې بنده په هغې سره راوبلي بس د هغه دپاره دا هم ډېره ده موږ پرون بله ورځ دغه ته تللو موسهزی شریف ته تللو بیا په هغه لاره باندې د میاواري نه چا راته وویل دلته د یو صحابي قبر دی نو هغه مشهور هم دی په زیارت صحابي رسول باندې لاړو ما یا الله که دا ستا د محبوب رسول الله مبارک لیدونکی وي نو د ده د سلي په خوا کې ناست یو د ده په حرمت باندې په موږ باندې رحم وکړي او یا الله که دا صحابي رسول نی موږ ته علم نشته خو یا الله ستا ولي خو دی که نه چې دلته پروت دی نو یا الله د ده په حرمت ده او واقعي هلته کې اثرات وو اگر چې هغه خلک د هغې په قدر نه پوهېدل یو څو ورسره باباګان ناست خو هغوی په قدر هغه څوک پوهېږي چې هغوی د صحابو د عظمت نه خبر یې زه هم هلته یارېدم ما چې دا به څنګه ځو یا دلته حضرت سنان بن سلمه په پېښور کې حضرت سنان بن سلمه بن محبک رضی الله تعالی عنه او ورسره نور صحابه دي نورونو د ابو سفیان صاحب هغه وخت چې لا اسلام یې نو راوړی دی د شام نه راتلو د شام نه یوه لار په مدینې منورې راغلی نو دی مدینې منورې ته راغی سوچ یې وکړه چې یاره لږ ارام به خپلې د لور کور کې وکړم بیا به ځم اگر چې هغه د نبي علیه السلام په نکاح کې ده او د هغه مبارک په زوجیت کې ده خو ګوره زما خو لور ده ما له به خیال ساتي نو خیال یې دا و چې د خپل لور په کور باندې به لږ وخت تېر کړم ابو سفیان چې راغی چې رستو بیا صحابي رسول وګرځېد نو هغه وخت لا مشرک دی د ایمان خاوند نه دی او د ایمان لوی دولت دی چې د چا سینه کې وي خو دولتمند دی چې د چا د سینې د چا سینه د دې دولت نه خالی وي نو هغه انتهایی بدبخت او شقی القلب دی نو ابو سفیان تر دغه ساعته پورې خو مسلمان نه دی نو چې خپلې لور کره راغی نو لور یې ورته غږ وکړو خو ډېره په تلوار باندې په دو باندې او په منډه باندې لاړه او د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه بستره چې مخامخ په کوټګۍ کې هغه خوره وه او ابو سفیان هم دا خیال کولو چې بس دکه بستره پرته راشي به پې هم کښېنم او میلمه دپاره خلک بستره ښه منتخب کوي نو هغه بستره باندې کښېناستو اراده یې وکړه ام حبیبه لاړه او زر زر یې هغه بستره راغونډه کړه او یو طرف ته یې کېښوده ابو سفیان خو ډېر هوښیار سړی و خپلې لور ته وایي چې بچی پوه شوم چې دا بستره د چا او تا ولې د پې پرېنښودم خو دومره تپوس درنه کوم دا راته ووایه چې دا بستره زما قابل نه ده او که زه د دې بسترې قابل نه یم لور ورته وویې نه بابا دا ړومبنۍ خبره نه ده دا بستره ستا نه ته د دې بسترې قابل نه دا د هغه چا بستره ده چې دواړه جهان الله د چا د مخ نه پیدا کړی دی تاج و تخت ختم نبوت تاج و تخت ختم نبوت نورونه ابو سفیان ورته ووی لورې وی ډېره بدله شوې تا نه وی خپل پلار میر شو وی نه پلاره تا پېژنم خو هسې نه چې د نبي علیه صلات وسلام په شان کې زما نه کمې او کوتاهۍ راشي د دې د وجې هغه بستره مې تا ته پرې نه ښوده په کومه باندې چې د دواړو جهانو سردار محمود رسول الله مبارک آرام فرمایي دې ته عشق ویلی شي دې ته محبت ویلی شي رونو د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک د رحمت د دې نه اندازه واخلئ چې ټوله دنیا الحمدلله ثم الحمدلله او دواړه جهان او کائنات الله د نبی علیه السلام د مخه پیدا کړ او نبی علیه السلام الله رب العزت یوازې پیغمبر نه دی رالیږلی یوازې دواړو جهانو سردار نه دی رالیږلی بلکې الله فرمایي وما ارسلناک الا رحمة للعالمین او ما ته نه لیږلی نبی علیه الصلاة والسلام مګر ما ته لیږلی د دوه ټولو عالمینو او د ټولو مخلوقاتو دپاره رحمت مې لیږلی نو که کافر ډوډۍ خوري دا هم د نبي علیه الصلاة والسلام د مخه خوري که هغوی دا ژوند تېروي هم د نبي علیه السلام د مخه خوري او عالمین ګورې دا مې درته ووایي یوازې انسانانو ته نشي ویلی زمونږ ترو په دارالعلوم حقانیه کې شیخ الحدیثو ما ترېنه ترجمه کوله ما ته یې ترجمه یوازې کړې وه ما ته یې ویل الحمدلله رب العالمین معنا درته کوم ټولې ثنا او صفتونه هغه د الله دپاره دي هغه رب او هغه الله چې هغه پروردګار د ټولو مخلوقاتو دی خو ما ته یې وی مخلوقات خلق دی انسانانو ته وی بل چاته یې نه وی ما ته یې وی د دې معنا اعزازه دا ده چې الله رب العزت رب دی او عالمین چاته ویلی شي مخلوقات ما سوا الله ته ویلی شي د الله نه ما سوا چې څه کائناتو کې دي دې ته څه ویلی شي عالمین ویلی شي
نو مطلب دا دی په دې ونو بوټو باندې په دې اوبو باندې په دې غرونو باندې په دې ټولو کائناتو باندې الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین را لېږلی دی. د هغې مثالونه کوم خبره اوږدېږي علما به بیانونه کوي خو تاسو دې ته وګورئ غرونه ټول غرونه دي ټول غرونه دي او ټول غرونه چې دي نو هغه د الله رب العزت د قدرتونو کرشمې دي او دنګ دنګ غرونه هم شته شنه غرونه هم شته ځنګل والا غرونه هم شته په ډېره سخته ګرمۍ کې د واورو ډک غرونه هم شته او د احد په دې غر کې دغه ټولو خبرو کې یو خبره نشته نه پې ځنګل شته نه پې واورې پرتي نه پې نه اوبه رابهیږي خو چې د دواړو جهانو سردار محبوب رسول الله مبارک ورته کتلی دي او فرمایلی دي احد جبل نحبنا ويحبه يحبنا مونږ سره دې محبت کوي ونحبه او مونږ دې احد سره محبت کوو. د دې وجه د علماو فتوا دا ده چې غرونه ټول غرونه دي خو د احد اندازه د دې نه لګي چې نبي علیه السلام سره محبت کړی دی او محبت الله رب العزت د شعور په وجه باندې ورکوي. معلومه شوه احد هم یو قسمه صحابي دی د دې وجې چې چا د احد غر ته وکتل هغه داسې شو چې هغه چاته کتلي دي چاته چې نبي علیه السلام کتلي دي. صحابي په مرتبه راځي د احد څومره لویه مرتبه. وګورئ د اوسني حکومت هم یو کار کړی دی ټول غرونه دي خو د احد غر ته غټ غټ بلپونه لګولي دي چې د شپې هم خلک ویني. غر د شپې نه ښکاري نور غرونه په مینا کې هم نه ښکاري په مزدلفه کې هم غرونه نه ښکاري تکه توره تیاري دې ته لایټونه لګېلي دي چې که څوک د شپې راشي چې هم هغه غر ته وګوري چاته چې د نبي علیه الصلاۃ والسلام نظرونه ډېر وخت کتلی دي. نو ټولو کائناتو دپاره رحمت دی چې چاته یې کتلي دي رحمت دی چې ایمان په حالت کې ورته چا کتلي دي رحمت دی چې چا ورسره ملاقات شوی دی او ایمان یې پرې راوړی دی او د محبت په نظر یې کتلي دي رحمت دی. چاله چې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک په سر لاس راښکلی دی رحمت دی. چا دپاره چې نبي علیه السلام دعا کړې ده رحمت دی. د یو صحابي په سړو باندې لاس راښکه نبي علیه السلام په دې ځای باندې هغه نه هغې ته ویلي د حج په موقع باندې هم که زما ټول سر خرې هغه ویښته پرېږده چې د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک لاس پرې راغلی دی. هغه ټول عمر کې هغه ویښته نه وخرولي هغه ویښتو له ګوتې نه یې وړلې. دا څه فرض لازم واجب نه دی. اوس بعضې خلک وایي دا پزولې العیاذ بالله دا ونه وایې ولې صحابو پزولې کولې هغې کې د عشق نه ډکه سینه وله هغې د دې وجې هغې داسې کول. ورونو ایس مه کوئ خیرنۍ خبره درته کوم هر څه چې میلاویږي په عشق او محبت سره میلاویږي. د ختم نبوت معنا دا ده چې په نبي علیه السلام داسې عاشق شه چې په دنیا کې درته د هغه په شان څوک ښکاره نه شي. بس دا د ختم نبوت تقاضا ده. قادیانې څه کوي بل څوک نه 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 چاته چې د ذهن کې د نبي علیه السلام شان او عظمت راشي هغه پې عاشق شي. د قادیاني بیا پکې څه کار دی چې هغه بنده ذهن ته راشي د بل پکې څه کار دی چې ذهن ته راشي. نه که ټوله دنیا راجمع شي یو طرف ته ټوله دنیا وي بل طرف ته د نبي علیه السلام عشق او محبت وي او سنت وي موږ به هغه طرف ته ګورو کوم طرف ته چې د محبوب اندازې لګي انګازې لګي او د کوم طرف نه چې د عشق او د محبت هواګانې راالوځي. تاسو وګورئ د ختم نبوت د عقیدې مطلب هم دا دی چې دا د عشق او د محبت د نبي علیه السلام نه ډک جماعت دی. د دې وجې په دې کې هېڅ قید او بند نشته. په دې کې هر څوک شاملېدی شي په دې کې هره طبقه راتلی شي په دې کې هر جماعت راتلی شي په دې کې هره پارټي راتلی شي. د علماو په سرپرستۍ کې د دې تحریک لاندې چې څومره درنه خدمت کېدی شي هغه خدمت وکړئ چې څومره محبت کېدی شي هغه محبت وکړئ چې څومره درنه کېدی شي شرکت وکړئ. زمونږ یو کلیوال دی زور ته دا نه امر دی چې ته رالې ځکه زه هم دی به وایي چې یاره ګندوز صحیح کړی خو یاره زه وایم چې کېدی شي که د دې نه خبر شوي دلته هم راغی دلته نه ما کوم ځای کې هغه ما په تخبایه چارسده رستم کې په پروګرام د ختم نبوت پروګرام ته نه پاتې او غلې غونتې به ناست وایم چې دا څه وایي یا الله وایم چې د دا حاضري قبلې زما ورسره مقبوله کړي. زه هم دقه اوس هم درته وایم یا الله چې خلک په کم محبت راغلي دي او د نبي علیه السلام د عشق محبت په مناسبت راغلي دي الله چې د دې حاضري قبلې زما فقیر ورسره هم دا حاضري قبوله کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین وما علينا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.